بل برکت او د حجر اسود او د بیت الله مبارک د دروازې په دا میانس کې چې کوم ځای دی نو هغې ته ملتزم وایي. دا ځان له د برکت ځای دی، د دعا د قبلېدو، د اسمان لاندې او د ځمکې د پاسه د دعا د قبلېدو له دې نه بهترین ځای بل نشته. خلق ورشي اجان هم سړي هم ښځې لاسونه اوچت کړي، یو لاس یې د بیت الله په دروازه په درشل ایښودي، ځکه لاندې درشل اوچته ده چې ته لاس اوچت کړې دا ګوتې دې ورته رسي. یو لاس یې په بیت الله باندې خور کړي او علما لیکي چې دا مخ و پورې ومږه او دا سینه و پورې ومږه، دا سینه و پورې مږي، کله دا یو مخ و پورې مږي، کله دا بل وخت پورې مږي. چغې وایي خلک د الله په دربار کې. دعا آداب دا دي چې وجاړه، دعا سره چې څومره جاړه الله دعا قبلوي، او که جړلې نشي جړه نه درځي نو ځان جړغونې کا، شکل د جړه جوړ کا، هلته صحیح به خلک لګي او د الله په دربار کې جړاګانې کوي. فقیر ببابک، الله ستا په دروازه فقیر ولاړ دی. مسکین ببابک، یا الله ستا په دروازه مسکین ولاړ دی. عاص ببابک، خدای ستا په دروازه ګناهګار ولاړ دی. چې څومره ځان ذلیل کول شي په دغه ځای کې وایه وی الله ستا په دروازه ولاړ دی. او هم د خدای نه دنیا وغواړم، د خدای نه آخرت وغواړم. یوازې دنیا نه ګورې. بعضې خلک عمرو له حجونو لذي وی دعا پکې قبلېږي، خو د دنیا دپاره ځي. قرآن شریف کې الله فرمایي منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وما له فی الاخرة من خلاق. بعضې خلک د خدای نه دنیا غواړي چې الله دنیا را لخه کې، خو آخرت کې څه نه بیا به دنیا غوښته که نه. ومنهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخرة حسنه وقنا عذاب النار. هغوی دواړه غواړي یا الله د دنیا هم ښکلی ژوند او خوشحالي راکړي، او الله د آخرت هم ښکلی ژوند او خوشحالي راکړي، او الله د جهنم د اور نه هم خلاص کړي. د دعا د معروف آداب دا دي چې مخکې به د الله حمد وی، د الله د حمد نه پس د پیغمبر علیه السلام درود شریف ووایه، او د هغې نه پس وجاړه کني ځان جړغونې کا او خدای نه زاري وکړه، وجاړه او سوال وکړه، هم دنیا وغواړه هم آخر وغواړه، هم جنت وغواړه هم د دوزخ نه خلاصېدل وغواړه، او آخر کې بیا درود شریف ووایه نو الله به دعا قبوله کړي. یو ملګري راته خبره کوله، وی د ملتزم ته ورغلم، وی یو بوډا داسې چپړ غوندې سړی دی پنجابی، دا شکل نم ګډوډ دی، هغه لګیا دی او په ملتزم کې جاړي او چغې وی اے اللہ تو بڑا مہربان ہے، اللہ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، د خدای صفتونه کوي او جاړي. وی ما وی چې که خیر راشه بس دې د دومره جاړي او بوډا دی او سپینګیری دی او دې دا دعا کوي، نو بس چې دې کومه دعا کوي او د خدای ډېر صفتونه یې وکړل، بس د ده په دې دعا باندې آمین وایه دا هم دله ډېره ده. وی لگیا ہے دا خدای صفتونه په جڑا کے، وی اخیرہ کی وی اے اللہ مجھے ایک خوبصورت نوجوان بیوی عطا فرما. وی ما وی چې دا الله سجد کم او دل تر باندې وسره کېدم، خدای دې به خوباسه کدی وخت کې ته جنت غوښته اوسې دل درکاو، دومره دیو جلل او دومره د خدای پاک صفتونه وکړل. نو خدای نوجوان او خوبصورت بیوی شکل ته وګوره او تا ته وګوره، ته شکل ته وګوره، بوډاوالی ته وګوره. میں کہ بشیر جان میں بہت عمدہ قدے لے رسوم کہ بشیر جان تکڑا ہم دلتے غواړه اوسه مونږ په دله بلا دا واګانې کو جو نه قبلېږي منسوب بهر کې زمارونو التبه یوازې دنیا باندې غواړي په دې الله خفه کېږي. ګورئ که ډېر خلک په دې نیت حج عمرو له روان دي چې د دنیا کاروبار کې مې برکت پیدا شي، د دنیا یو مسله مې ده چې هغه مې حل شي، د دنیا یو د بچو مسله مې چې هغه مې حل شي، د ښځې مسله مې دا مې حل شي، بل څه مسله راته پېښه ده چې مسله مې حل شي. نه ګورې نه 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 صرف دا نیت به نه کې د الله د رضا مو که دا پکې دویم نمبر راوله. دنیا به هم غواړي دنیا او آخرت به هم غواړي او دواړه به د خدای نه غواړي، نه د دنیا به د الله نه سمیږي او نه آخرت به د الله نه سمیږي، خو دواړه به غواړي. ملتزم دی پکې بهترین دی. او هغې نه کہ طواف نہ سڑے فارغ کی زمزم و بوس کی اللہ زمزم و بس شعر دا 13 جمعہ دا حج نمخ کے میں دا تدلتا بیان کرے
زمزم اوبه هغه دي چې د اسماعیل علیه السلام د خپې د غزار نه الله پیدا کړي دي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی الزمزم لما شرب له چې چا زمزم په کم مقصد اس کله الله بولا هغه مقصد پورا کوي. زمزم اوبو ته کتل عبادت دی چې وته ګوري، په درو ساګانو سکل عبادت دی سنت دی، په خلاص نیول عبادت دی او په خلاص کل عبادت دی او دعا وسره خدای قبلی. نو چې کله زمزم سکي دعا وسره کوان رب العالمین بری دعا قبلی. دومره زمزم چې ټول مکه مکرمه د زمزم نه ډکه ده، مدینه منوره جومات دا د زمزم نه ډک دی. دومره اوبه الله پیدا کړي دي، دومره اوبه چې نن د دنیا ګوټ ګوټ ته رسېږي. هر حاجي چې راځي مخکې خو به خلکو ډېرې راوړلې، اوس صرف یو بوتل پرېږدي، هغه بوتل کې 15 لیټره زیات نه پرېږدي. که چېرته چا زور ولګوو څه واسطې او جنګولې سفارش او یا سپودن مدن کې نو هغه بوتل او موتل کې جدا خبره ده، خو سرکاري ته ور صرف یو بوتل پرېږدي هغه 15 لیټره. خو خیر که چا لږ یې راوړی نورو کې ګډوی زمزم اوبه. نبی علیہ السلام په خپله فرمایي وایي دا اوبه چې د نورو کې واچولې دا خیر پیدا کوي. دا ته خرڅی خو نه، دا خو د مسلمان د فایدې دپاره ته ګډی چې مثلا یو بوتل اوبه 100 ته رسي، نو چې یو چاټی کې دې واچولې نو 100 ته به ورسي، 200 ته به ورسي. او خاصیت دا چې د فرانس یو ډاکټر په تحقیق کړی دی، هغه وایي ما د زمزم خالص اوبه م پړې باټرۍ وکتې او بیا مې د زمزم لږې اوبه په نورو اوبو کې واچولې، یو قاشوغه اوبه مې په نورو کې واچولې، هم مې پړې باټرۍ وکتې. نو چې دا یو ګوټ په دا غون ډرم کې واچې نو دا هغه ټول ډرم خاصیت بدلی، د ټولو نه زمزم جوړېږي. زمزم اوبه مبارکې اوبه دي، استنجا به پې نه کې، غسل به پې نه کې، چاردام به هم پې نه کې. د برکت دپاره علما وایي چاردام پې کولی شي. هم وایي چې لاول په نور اوبه دس وکړه نو دوباره په دې وکړه چې ستا هغه پلیتي پې حدث ورته وایي چې هغه پلیتوالی پې ختم نه شي، برکت دپاره دا د زمزم اوبه استعمالولی شي. احترام به کې د زمزم د اوبو، قدر به کې د زمزم د اوبو، د معجزې اوبه دي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې صفت کړی دی. او د حضور پاک د زړه چې کله پریشر شوی دی جبریل علیه السلام 4 کرته کړی دی، د زمزم په اوبو یې ورینځلې دی. په جنت کې د دې نه قیمتي اوبه نشته. علما لیکي د حوض کوثر د اوبو نه هم د خدای په نزد دا قیمتي اوبه دي. څومره ډېرې دي، ټوله دنیا کې خورې دي. مدینه منوره په ریاض ته تللی وم، په ریاض کې یو لوی جومات ته راجحي مسجد ورته وایي، هغې کې مې مونځ کو نو کولر پروت و زمزم د اوبو، خلک لګي او د هغې نه زمزم اوبه څښلې. په جده کې په غټو غټو جوماتونو کې زمزم اوبه پرتې دي. او الحمدلله پاکستان او د دنیا ګوټ ګوټ ته زمزم اوبه روانې. او که 10 او شل کاله پرتې وي نه خوند بدلېږي، نه څښا کېږي، نه پکې چینجي کېږي او نه پکې څه جراثیم پیدا کېږي. دا د زمزم مبارکې اوبه دي. دین د خدای که پیژنې، زم که یو سړی د خدای دین اسلام نه پیژني، د زمزم په دې اوبو یې ورته ثابتو. نور اوبه ته کېده که نه ده په یو لوښو کې په یو 15 کاله 4 کاله پس ګوره څښا به دا چې کومې اوبه دوی د انجکشنو دپاره دا سپینې اوبه برابر کړي انجکشنو دپاره، هغې باندې مغه ایکسپایري تاریخ لیکلي، حالانکې هغه دي په مشینونو صفا کړي. او د زمزم اوبو کې خلکو لاس هم والي، صفایي ولا پوره نه کړي، او په شلګونو کالونو په کور کې پرتی وي، هغه به بالکل امقه صفا او تازه پرتی وي. او کویان موټر لګیا دی اوبه ته روزي، نه پکې خړه پیدا شو، نه پکې شګه راوته، او نه د اوبه ختم شي. مقام ابراهیم بل پکې مقام ابراهیم دی. بیت الله مبارک دروازې ته مخامخ په یو چبوتره د پاسه یو کاڼی او بره پې د شیشه لګېدلې ده او یو جالی د اوسپنې کې څوک نقصان ورته ونه رسوي. دا کاڼی دی، دا هغه کاڼی دی چې ابراهیم علیه السلام کله بیت الله جوړو په دې به ودرېده. د ابراهیم علیه السلام د خپې پکې د ګوتې د بند دومره نښه ده، د ګوتې د بند دومره پکې نشان، او دا کاڼی به ورته په خپله لکه د لف اوچتېده او ښکته کېده. قرآن کې الله وایي مقام ابراهیم، نو هغه کاڼی هلته پروت. خلق حاجان چې طواف کوي ورته وګورئ، ناوه مبارکه ده، حتویم کې د هغې لاندې جان ودرېږي او اوت د هغې ناوې لاندې د بیت الله غلاف پورې
او د حج پر ورځ کې غلاف اوچت کړي نو هغه تیږې مبارکې کاڼې ښکاري هغې پورې مخ جنګوي او جاړي خلک میزان د رحمت د ناوې لاندې ځکه دا لږ ځای د حتیم دا د بیت الله مبارک حصه ده دا برکتي ځای نشي صفا غونډی د مروه غونډی د صفا مروه منځ کې چې کوم ځای کې منډه وای دا برکتي ځای نه دي ټول مبارک او ګیر چاپېره نن چې څومره جومات دی دا ټول هغه ځایونه چې کوم د صحابو کورونو دا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه کور دا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه کور ام هانئ د نبی علیہ السلام د تر لور وه د هغې کور دار ارقم صحابیو د هغه کور هغه کورونه نن ټول په جومات کې تقریبا شامل یو کور د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ولادت چې کوم دی حضور پاک دنیا ته تشریف راوړی دی هغه شته اگر چې هغه سعودي حکومت په هغې باندې یو مکتبه جوړه کړې ده ورکوټې غوندې کور د مکتبه جوړه کړې ده خلک پکې دننه د هغوی چې کوم خپل ملازمین یې ورننوځي او بل څوک نه پرېږدي دقه یو ځای محفوظ پروت دی عرفات میدان چې کوم دی نبی علیہ السلام مبارک خیمه وه په هغه د جومات جوړ دی هغې ته دا مسجد نمیره وته او کما غونډی به سره خوا کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تقریر کړی دی خطبه ویلې ده هغه غونډی هم شته دی جبل الرحمت وته وایي په مزدلفه کې چې کم ځای کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وقوف د مزدلفې کړی دی هغه ځای جومات جوړ دی او چې کم ځای کې دا وقوف کړی دی نو هغې جومات سره خوا کې یو غر د جبل قزح وته وایي او چې کم ځای کې خیمه و په خیمې د پاسه جومات جوړ په منا کې چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کم ځای کې خیمه وه هلته مسجد خیب یو جومات جوړ دی هغه سلی چې کوم ځای ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام شیطانان ویشتي وو هغه ځای باندې سلی دي اوس خو خیر سلی ختم شوي دي غاټ غاټ دیوالونه دي او مخکې یو سلی به اوس شپږ چته دی او حاجیان صاحبان وردي او بیا هم زمونږ د خلکو یو پټې مونږ خلک خو لږ ایرس ناکم یو که نه ایرس زمونږ ډېر زیات معلومه دا اوس پکې څونه خلک غریبانان وشو سعودي حکومت لارې جوړې کړې دي په یو لاره به ځي په بل به راځي څومره خیمې چې دي د ټولې خیمو نه دغسې لارې جوړې کړې دي په یو به ځي په بله به راځي او چې کله هم ته شیطان ولې نو بیا دې واپس په هغه لار نه پرېږدي پولیس ولاړي فوج ولاړي په هغې دې نه پرېږدي خلک په بله لاره راتاوي خو زمونږ خلک خو حرسناک دی دې منځ کې پکې وړې وړې لارې دي واپس ځان زر خیمو ته رسول غواړي نو بیا پې ورشي نو دا اوس څونه لوی تصادم وشو ما ته چا وی دا ولې وشو مې 13 لاکه خلک په یو میدان کې په یو وخت جمع دي چې منا ده دا 13 لاکه خلک په یو ځل د مکې نه منا ته وځي پاتم تاریخ دا 13 لاکه خلک بیا په یو ځل د عرفې په ورځ عرفات ته ځي 13 لاکه لږ هم نه دي دا 13 لاکه خلک ټول د عرفې په ورځ په عرفات کې جمع دي دا غونډ بیا واپس د په یو ټیم چې نور سنګ پریوزي په یو ټیم مزدلفې ته را روان 13 لاکه په یو ټیم را روان دي ته خپله سوچ کوه لاک نه دي 50 زره نه 60 زره نه دي 13 لاکه غونډ مزدلفې ته را روان او دا 13 لاکه بیا غونډ په یو ټیم د اختر په ورځ باندې جمره کبرا مونږ خلک ورته غټ شیطان وایو هغې له روان دي دومره لکونه خلک چې روان دي نو خامخا پکې تصادم راځي هغه داسې نه دي هغې کې زه په خپله تلیم هغه داسې وي چې قدم به والي قدم چې والي لکونه خلک دي نو ناګانه شاته نه به ټیل جوړ شي ټیل به شي نو چې ټیل شي نو دا خلک لږ مخکې شي نو لږ یو څو قدمه روان شي نو بیا به خلک ودرېږي نو بیا د شاته نه ټیل شي زوره نشي نو بیا یو قدم مخکې شي خلک رو او لږ مزل هم لري د مزدلفې نه واله تر د مکې مکرمې پورې 10 کیلومتره مزل دی لږ مزل هم نه دی په دې کې بوډاګان دي په دې کې ښځې دي په دې کې ماشومان دي په دې کې مریضان دي دا ټول پکې روان دي نو چې دې کې یو قسم را پرېوت که نه یا 2 قسم را پرېوتل بس دا تبۍ جوړه شوه ځکه هلته سړی په خپل اختیار دی ولا
یو بل دکې ورکوي، څوک داسې مخکې کېږي او څوک ښي طرف ته کېږي او څوک بل طرف ته کېږي، څوک مخکې کېږي او څوک شاته کېږي، پر اختیار دی ختم هلته. نو چې یو دوه درې پرېوتل او منځ کې لږه خلا پیدا شوه نو بس بیا خو څوک په خپل توازن نی شاته پسې لکونو خلکو ټیل دی نو پرېږدي، نو چې بل پرېوت بس لکونه مري بیا. ما واورېدل داسې نور الله ته پته ده چې جانب مخالف نه بعضې خلک راغلي دي، جانب مخالف نه راغلي دي، هغوی دې خوا زور لګاو او د نورو دې بل طرف نه زور لګاو، بس هغې کې کسان لاندې پرېوتي دي. نو په زرګاو خلک څونه خلک پکې شهیدان شو، غریبانان پکې مړه شو. یو خو زمونږ د خلکو یو غلطي مشته، خفه کېږئ مه. اذا اوسع الله فاوسعوا، چې کلم خدای فراخي درکړه، د خدای د فراخۍ نه ولې فایده نه الی؟ خدای څونه فراخي ورکړې ده. الله وی دا شیطان د اختر په ورځ باندې د نور خطونه والا تر د ماښامه پورې ویشتی شي، او که تکلیف ودتا نو د ماښام نه والا تر د سبا خطو پورې ویشتی شي. یو شواروس ټیم تاله خدای درکړی دی، یو شواروس، او خلک وایي چې په دا یو ټیم مونږ وویشتی. مالکه چې خدای فراخي درکړې ده نو د خدای د فراخۍ نه فایده ولې نه الی؟ بلکې نبی علیہ السلام فرمایي چې کوم بوډاګان دي او کوم ضعیفان دي هغوی ته وی د مزدلفې نه د شپې لاړ شو شیطان ولی یاره سبا د خطو نه مخکې به یې نولی، هغوی له ټیم مخکې کړی دی. کم بوډا دی، کم سپینګیری دی او کم بیمار دی، نو هغه که د مزدلفې نه د شپې په اخري شپه کې ځي او د سبا د خطو نه پس شیطان اولي، هغه له دا ټیم ورکړی. کم سپینګیری دی ندی دی بل دی ولی اولي، کم بیمار دی ندی دی بل دی ولی اولي. نو دا صاحب په کورسو کې به بیماران روان کړي، په کورسو کې. نو کورسی خو مصیبت دی کنه، ا کورسی بل سره وجنګي هغه له خپه وینې کې، هغه کورسی چې دا په هغې بل سړی را پرېوځي نو بل پسې بل نو بل پسې بل، ښه بیګونه خلکو را په غاړه کړې لکه بیګ څه دپاره وړی؟ ضرورت د بیګ څه دی؟ بعضې خلکو ځان سره غټ غټ بیګونه را په شا کړي، هغه هم لوی تکلیف جوړ کړي، هغه بیګ ته لاندې پرېوځي په هغې هم خلک را پرېوځي. بیګ څه له وړی؟ خو دوه څادرو کې لاړ شه. ضرورت دی د جامو نشته، ضرورت دی د کاسې نشته. په مینا کې راته خیراتي ډوډۍ ملاویږي، په عرفات کې راته خیراتي ډوډۍ ملاویږي، بیګونه څه له وړی د خدای نیکبخته. او بعضې خلک حرساني په هغه عرفات کې چې ولا کم جوسونه خیراتي ورکړي یا کم نور میوې ولا خیراتي ورکړي، د هغې نه بیګ را ډک کړي او په راپشی او ته په لاره څښا شي بیا وغورځئ. رس خو دا مونږ شته که خلق الانسان من عجل. حضرت آدم علیہ السلام چې کله خدای په جنت کې پیدا کو نو چې نیم وجود ته سارا نه که نه نو د جنت میوې یې ولیدې نو راپاسېد واپسې، نو لاندې په خپو کې خو سانه و نو واپس پرېوته. الله وی خلق الانسان من عجل.